أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. سلف صالحینو یو ډیر ښایسته قول دی، وایي زه هغه کس ته حیران یم، هغه څلور قسمه خلکو ته چې هغوی قرآن کې د څلورو آیتونو نه څنګه غافل شوي دي. څلور قسمه خلق دي چې هغوی اخر څنګه غافل شوي دي په قرآن کې د څلور قسمه آیتونو نه. یو آیت په هغې کې الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. آیت نمبر 173 دی آیت پس کم جماول است سورہ آل عمران د دې سورہ نساء نه رست راشي. وی هغه خلق یو قسم خلق هغه دي چې هغه دنیا کې په یرو ترو کې پراته دي، د دشمن یری مختلف یری دي، خوف دی، ډر دی، غبراهټ دی، نو دوی څنګه د دې آیت نه غافل شي. الله رب العالمین فرمایي الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمان. صحابه داسې خلکو چې کله څه جاسوسانو کفارو دوی ته دا خبره وکړله چې نورو کافرو ډېرې لښکرې تاسو ته راجمع کړي دي او ډېر تیاری کړی دی، نو تاسو ته ویریږئ، یعنې د کافرو نه ویریږي، د زور او غلبې نه ویریږي. نو هغوی څه وکړل؟ هغوی ویرېدل؟ نه، بلکې د هغوی ایمان نور هم سوا شو. فزادهم ایمانا، ایمان نور هم سوا شو. وقالو ویوی حسبنا الله ونعم الوکیل، الله مونږ له پوره دی او هغه ډېر ښه کار جوړونکی دی. فانقلبوا بنعمة من الله، دی د الله په نعمتونو سره واپس شول، وفضل د الله په مهربانۍ سره، لم یمسسهم سوء، هیڅ تکلیف ورته ونه رسېده، واتبعوا رضوان الله، او دی روان شوي د الله رضا پسې، والله ذو فضل عظیم، الله لوی فضل والا دی. یو علاج دنیا کې خامخا انسان باندې یری ترې راځي، قسمه قسم یری وي، د یری یو قسم نه بزرګاو قسمونه دي، نو هغه د دې آیت نه غافل کیږي، بلکې که څوک ورته د یری خبره کوي، څه شی دی پریشانه کوي، څه څیز دی په یره کې غورځوي، نو دې دا وایي چې حسبنا الله ونعم الوکیل، الله راله پوره دی. نو چې الله در سره دی نو د سیاره به تعالی څه نقصان درکړي، نو یری ختمی شي او څو شي د هغې په ځای ایمان سوا شي. حسبنا الله ونعم الوکیل. یو آیت یو علاج، غټه بیماری ده دا دنیا کې د یرو ترو ده او دا غټ علاج ده. دویم سوره انبیاء تراشي ولسمه سپاره دنیا کې ډېر قسم خلق دی، وي هغه بیمارو کې پراته دي، مرزونو کې، تکلیفونو کې پراته دي،
ضررونو کې پراته دي. نو یا هغه ته زه حیران یم چې دا قسمه خلق د دې آیت نه څنګه غافل شوي دي او دې آیت ته توجه نشته دي. دا بل علاج ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. د دنیا کې با یره طریقه مخارجی دنیا کې ولوګتن د خامخارجی او تکالیف برازی. نو آیت نمبر دے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 3 آیت ایم نمبر آیت دے صفحہ نمبر 297 واللسم سبارہ. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين. أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ. علاج دویم ایوب علیہ السلام خپل رب ته فریاد کو आवाज یو کو چې ربا ما ته ډیر تکلیف را رسیدلې ده او ته ډیر رحم کوونکې هر چا نه زیات رحم کوونکې ته دعا وختلا. فاستجبنا له مونږه قبولتیا وکړه داغه. فکشفنا ما به من ضر مونږ لري کې داغه نه هغه چې کوم تکلیف. دویم مسله او علاج کته بیماری تم د الله نه دعا غواړه. الله دا وعده ده وقال ربكم ادعوني استجب لكم. تاسو رب ویلي ما نه دعاګانې وغواړئ زه تاسو دعاګانې قبلو. اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. زه د دعا کوونکې دعا قبلوم کله چې زمانه دعاګانې غواړي. دا دویم شی. لومبه مسله چاته یاد و یری او داغي علاج حسبنا الله ونعم الوکیل. دلته بیماریان یې داغي علاج انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. دا علاج دی. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. رب اور سروائی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. دویم علاج. دریم پریشانی او داغی علاج کې دیشی ستا داسې پریشانای پتا راغلی وي چې ستا زړه سم تنګ شوی دی ته راګیر شوی ته قید شوی ته بند شوی خلکو پرېږي قسمه قسم پریشانای پتا باندې هغه راغلی دي. وای داسې کس ته موږ حیران یو چې دی د دې آیت نه څنګه غافل دي کوم چې هم دغه صورت کې مخکې آیت دی آیت نمبر 87 وہ اتیایم نمبر آیت دغی صورت کی سورہ الانبیاء کی. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ انی کنت من الظالمین. اوس د غمونو علاج ته غمونو کې پروتي راشد دین زیات غم بسئی چې غټ مې د تیر کې او د مې په ګېړه کې راګیر شي ستا غم بسوري د دین غټ بې او باغی غم کې یونس علیہ السلام دعا کړې و. هغه دعا سو علاج دی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. لا اله الا انت. اوس بچکول ولا څوک نشته
معبود پرشتیا صرف تے اللہ سبحانک تو پاک ہر قسم کمزوروں نہ پاک زما دا عقیدوں نشته ده چې زه مې په ګیړه کې راګر شم نه غني الله دا نشي کوله چې ماته اخلاص ته د دې خبرو نه پاکي الله تو ارڅ کولی شي سبحان که څه نقصان دی نو انسانانو کې نقصان دی انی کنت من الظالمین سوشل فاستجبنا له ونجيناه من الغم مونږ د دعا قبول کړلا او مونږ د غم نخلاص کو نو زه او ته زر زر وو چې هغه یونس علی السلام خو پیغمبرونو الله پاک زکه خلاص زما بس دعای او زما بس عملی زموږ عملونه و کمزوري زموږ دعاګانې و کمزوري خو مؤمنان خو یو مسلمانان خو یو او د هر مسلمان سره د الله وعده ده وكذلك ننجي المؤمنين وعده وكذلك ننجي المؤمنين او دغه سیمونګه اخلاصو مؤمنان ټول مؤمنان المؤمنین مؤمن مسلمانی وصلی به اخلاص دغه مون دریم علاج شو ګره لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اولانه دعا چاته یاد و او علاج ونعم الوکیل سوق په يرو پریشانو کې پروت دی يرو ترو کې وتویدا دعا ډېر وایا حسبنا الله ونعم الوکیل بیمار دی او تکلیف کې دی او ير نخ کېګم وای د ایوب علی السلام دعا ته نه یاد کړي هغه علاج دیګا قران ته الله پاک سویلی شفا دا علاج دی هغه دعا وای کنه رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین چا سر نیولې دی وای ډیر پریشان یم ډیر خفه زهیر یم ډیر غمجن یم او ډیر دادی وای د یونس علی السلام هغه دعا ته نه یاد چې الله پاغي وعده کړی دا چې دغه سي زو عام مسلمانانو لهم نجات ورکوم او خلاصي ورکوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين والسلام یو کس وی ګوره دشمنان را پسې شوي دي هسې به سره پسې خلک لګېدل د انبیاو چاته سوي خو کافران واپس شو صحابه چاته سوي خو دشمنان واپس شو مؤمنانو د هرې زمانه چاته سوي دي صحیح مؤمنان خو خلک به هم نه پریدي نو چې ته د چلونو د سازشونو نه خبرېږي نو زړه ته به د غم نه رسي درد نه رسي نو هغه کس چې په سازشونو د خلکو کې راګیر دی هغه ته موږ حیران یو چې هغه څنګه د دې آیت نه غافل دی کوم چې تاسو ګورئ سورته غافر کې سورہ المؤمن کې راغله ده او بھائی سے اکثر غوی خان آیت نمبر 44 سورہ المؤمن سلیرشتمہ سپارہ ہاں تا چتے سوک چلو نہ جوڑی تو ہے یرا نظری کئی میں تو ہے جادو ربانے کی تو ہے خوراک ساک کی رالا د زهر او د خراب سيزونو راکولو کوشش کوي او تو په صحیح طریقه را سره ملاوي کنه تو زما دشمنانو سره ملګری شي دي او قسمه خبرې کوي اول خو په دې دلیل نه نو خبرې مکوا دا وهمي خبرې او که دلیل او ثبوت ده نو ستا خلاف سازشونه او مکرونه آیا د فرعونانو د سازشونو او د مکرونو بغټي فرعونیان امیس کی یو مومن دی یو کلک مومن دی او داغه خلاف سازشونه شروع دي چې دا خو جوړیم د موسی ملګری دی علیه السلام او دی وجل غواړي دی مړکول غواړي او سخت په تکلیف باندې مړکول غواړي ولجدا وا غیبا
د فرعونانو دا طریقه وا الکه کس وجنه خو بس وی وجه نظر کنه لکه څنګه چې اسلامی طریقه ده چې دا چا وجلی بس وی وجنی په اسانه طریقه باندې خو نه فرعونی طریقه دی چې کس وجنه نو په دردونو سي نو لاسونو خو کې ول میخونه ټکول او قسمه قسم طریقې هغه به کولې سي نو ډیر سازشونه او چلونه او ته جوړ شول نو تاسو ګورئ هغه سويخه په دغه سازشونو مکرونو کې هغه سوي آیت نمبر 44 سلی رشتہ سپارہ سورہ المؤمن سورت نمبر 40 صفحہ نمبر 426 فستذكرون ما اقول لكم وأفوض أمري إلى الله إلى الله إن الله بصير بالعباد وإذا خطاوش تخي خبري کوم خو زر دې تاسو بیا یادوي تاسو وای چې دا خبره کوله دا او زما خلاف که څه کوي زه خپل معاملہ الله تسپار خپل هر څه الله ته حواله کوم الله خپل بندگان ویني هغه یو حدیث کې راغلی دی وای کله چې یو کس زید کور نه رخصتی کې چرته سفر باندې کلی ته زی بار ملک ته زی حج عمره لزی سم سفر باندې علم او jihad په سفر زی نو دا کوم کس چې روان دي دیم یو قسم دعا وکي او دا کوم خلک چې رخصتي سټیشن او ایرپورټ ته لاغلي دی به مو ته دعا کوي زموږ مسلمانان اکثر دعاګانې نه یاد کړي مثال زه روانم مونږ بایجان سیب دی عمرې روان مثال نو زه به دعا کوم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ذکر ولوتا ایتوا اغه الله ته سپارم چې هغه امانت نه ضایع کړي نو چې الله ته حواله کړو او یقین سره دې دعا ته سوچ کو استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الله ته سپارم هغه الله چې امانت نه ضایع کړي یعنی بس الله ته حواله کړی سي ابراهيم عليه السلام کله چې خپل بیبي پری خودله په شاړ او بیابان او ریګستان کې نو بشته نه د خوراک سشته نه کور شته ده هغه ورته بیا وای تولی مونږ دلته کې پری دی او تغاګ نه کوي اخر کې وته وای الله امرک بهذا آیا الله تعالی دې حکم کړی دی هغه ورته وای ابراهيم عليه السلام نعم او الله را ته حکم کړی دی وی اذ الله یضيعنا بس بیا الله مونږ نه ځای کې چې الله ویلی دي وصلی الله نه ځای کې اذ الله یضيعنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه او ما چې رخصتي ماته استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك ستا دین ستا امانت او ستا اخر خاتمه الله تسپارو څومره غسته دعاګانې بهرحال خبره ادا کوله کله چې رجل مؤمن داوي چې وافوض امري الى الله دا خبره چې ده د الله دا نوم چې ده موسی عليه السلام مغسته کله چې مخکې دریاب رااله او شاته فوج را ورسېده د فرعون او مسلمانانو سره غم شو موسی عليه السلام سره څومره مسلمانانو هغه سره ټولو سره غم شو بني اسرائیل مسلمانان هو کنه غم شو او دا وی ان لمدرکون یقینا من خوراگیر شلو مخکې دریاب دی او شاته اوس کول شو موسی علیہ السلام او فرمایل کلا اوس زما استا په شان کسي وای چې دا سوای شاته فوج مخکې دریاب او توه چې نه هیڅ چری داسې نشي کېده موږ نشو راګیرې ده
کمزور ایمان والا خلک بسوي مازغه دي خراب شوی دي دې کې څه کېدی شي موسی علیہ السلام کلا هیڅ چری داسې نشي کېدی ولی ان معي ربي سيهدين زما رب ما سره د لار براته خي الله پاک خلار روباسي عام مسلمانانو لار روباسي پیغمبرانو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب تاسو خیال له داخله بیا د دوه طرفونو ذکر الله نه کړي مخکې دریاب شاته فوج دیخوا لار ده دیخوا لار یو داسې لار یو داسې مسله چې راشي چې هیڅ طرف ته لار نشته صرف یو لار ده او هغه لار مخې ته دشمن ولاړ ده تاسو خیال له د غار سور په بار کې چې هیڅ لار نشته یوې لار ده او مخې ته دشمن کافر را رسیدلې ده او ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره غم شي اے د الله پیغمبره دې کله کته وګوري نو موږ به تخکار شو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلو لا تحزن ان الله معنا مخبکی الله مون سره ده خفګانونه ولیکای او بیا ورته دا وی ډیر ایمانی خبره ده ما ظنک باثنین الله ثالثهما دا دوه تنو مبارکی د سخیال له چې دریم ور سره الله دې اے ابوبکر مونږ یوازې دوه نه یو مونږ سره دریم شته دی الله دې را سره لا تحزن مخبکی نو پیغمبر چې ویلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سنت دی او حکم کړي پاغي باندې چې بشیرو مسلمانانو له زیر ورکوي مسلمانانو له تسلی ورکوي هغه خوشاله وي نو دا ټول علاجونه دي تسلی ورکوي دا مریض تاسو څه ده تسلی ده دا تعزیت د چامل شي تل تزيدا څه ده تسلی ده دا مسلمانانو دا کار کوي سلام جواب ورکول دا ټول نو رجل مؤمن چې ده هغه چې دا وي نو سوشل تاسو په خیال باندې اسی یو خبره د دنیا یو غټ طاقت خلک وي دا غټ طاقت مثال امریکا دا غي انټيليجنس ادارو کې دنه چې هغه خفیا هغه کې دنه یو کس چې ده دا غي خلاف خبري وي تاسو یې دی وبچ عام ذهن سوي ولیکن الله چې بچ کی رجل مؤمن د فرعون د دربار نه اخلاص کو دا غي د سازشونو نه اخلاص کو فوقاه الله سيئات ما مكروا الله دې بچ کو دا غبدو سازشونو نه وحاق بآل فرعون سوء العذاب او فرعونیانو باندې سخت عذاب رااله من عاد علی ولیا حدیث کی سراغلی من عاد علی ولیا فقد اذنته بالحرب چاچ زما ملګری سره دشمنی وکړه الله رب العالمین فرمای زما ور سره اعلان جنگ ده او چې د الله د چا سره جنگ شو اب خاد نمومي لکه څنګه چې سودخوار نمومي سودخوارو سره د الله جنگ ده فاذنوا بحرب من الله ورسوله اے مسلمانانو سود پرې دی کله پرې دی د الله او د الله رسول سره جنگ ته تیار شي جنگ دی د الله پاک دی سود خورو سره جنگ دی عظیم الشان جنگ دا هغه سلور قسمه خلق او واقعي چې حیران ندل وته پکار دي چې د سلور قسمه آیاتونو نه غافلې سلور قسمه پریشانای دي بي او سلور قسم آیاتونو نه هغه نه غافل دي یو بل آیت هغه ور سره او دا کوم آیاتونه چې موږ نن د درس ابتدا کې ولستل د دې وضاحت به بیا سباله ان شاء الله کوو یو آیت ده چې
چې یو کس وي او تا ډیر خپه کړي او ته شرمېږې چې یاره مخې له هم نشم دی مخامخ کېدی هم نشم او هغه ته هم پته ده چې دا کارونه کړي دا جرمونه زما په حق کې کړي او د هغه اختیار وي او هغه تا ته سوال جواب کی چې هیڅ مسله نشته پروا مه کوه هر څه مې درته معاف کړي دي تاسو څه خیال دی د دغه کسب د خوشحاله څه حال انسانانو کې کدا شي او بیا چې رب العالمین چې هغه قدیر ذات دی قادر ذات دی قهار او جبار ذات دی انتقام اغستون کې ذات دی العزیز ذات دی المتکبر ذات دی او هغه هم هغه بندګانو ته وایي چا چې د الله په حق کې او د بندګانو په حق کې انتهایی زیاتی کړی وي او الله ته خپته ده چې د دا زیاتی کړی او هغه ټول ته وایي چې زما د رحمت نه منه امید کی ټول ګناہوں درته بخمه بخون کې مهربان بس خلک دې توبه وباسي آیت تو ګورا تاسو دا آیت ووري قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم چې وی ګوري وته نو ان شاء الله ډیر پیدا وشي اخیری آیت دې بس درس ختمو سورہ زمر دغه سلی رښتمه سپاره ده صفحه نمبر 419 آیت نمبر 53 دغه رکوع هو کچا ته موقع ملو شي دا ټول رکوع پڑھاو کوي دا کوم آیت چې لولما دا غي نه بعد ټول رکوع دا پڑھاو کوي ترجمه سره ډیر ناشنا سبق دی پدې قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم وګور بیا مېس کې الله پاک راوستل سو ډایرک خبره هم وکړه رحمان او رحیم ذات لګید او خپل پیغمبر ته چې دغه بارک الله ویلي چې وکانه بالمؤمنین رحیما هغه ډیر رحم کوونکی په مؤمنانو رحمت للعالمین دے نو چې په کافرو باندې او په زناورو رحم کاو نو په مسلمانانو او مؤمنانو ډیر رحم کاو الله پاک هغه ته حکم کوي چې زما بندګانو ته وایا قلت وایا اے پیغمبرا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم زما بندګانو ته وایا اے زما هغه بندګانو دلته خاص ګناګارو ته الله پاک وي زما بندګان هغه نیکان خلک خو ډیر اوچت مرتبه ډیر خو دلته کې دا ګناګار خلک دم د الله بندګان دي کړه هغه ته ویل کی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم ای زما هغه بندګانو چې ډیر زیاته کړه دې په خپل ځانونو باندې زیاته سي ګناونه لا تقنطوا من رحمت الله من امید کیږي د الله د رحمتونو ان الله يغفر الذنوب جميعا یقینا الله ټول ګناونه بخي ان الله يغفر الذنوب جميعا یقینا الله ټول ګناونه بخي انه هو الغفور الرحيم یقینا الله بخون کې او رحم کوون کې ده نو مخ کې ویلي چې بس دا خو کې توبه خو باسي الله خو بخي کنه چې څوم کړي الله بخي بس توبه باسي الله ته رجوع کوي الله طرف تراو ګرځي نو کوم آیتونه چې ما اول کې ولستل هغه کې د توبه مسله ذکر ده چې د مرګ نه مخ کې چې ده انسانانو توبه قبلې دي شي نو الله رب العالمین دې زمونږه ټول ګناونه واړی کغټي خطای سره شوی قصدن شوی پټي او ښکاری الله پاک دې هغه ټول مونږ ته داغي معافي وکړي الله مونږ ته بخښنه وکړي او الله پاک دې مونږه کلم چې دنیا نه الله مونږ
چې پاک صاحب الله پاک موزي او آخر خاتمه الله زموږ په ایمان باندې نصیب کی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.